او حیدر خان اوس راځي ثوابه را یاد شوی ځکه چې اقتدار کرسۍ پسې جبهه کېږي اوس چې کوم دی نو بیا ثوابه ته را روان دی په دویمه ورځ راځه بلکل راځه خو څه به درته ملاویږي نه انشاءالله ځکه چې کله وزیر اعلی ویلي یو پیره ثوابه ته نه راغلی حیدر خان اوس چې تش کدو جوړ شوې ته چې کوم دی نه عام سړی شوې نو اوس ثوابیوال را یاد شو چې په تاسو بارانو نو په ذات تا مانې او چې خوار شوې او اقتدار کرسۍ پسې د جبهه کېږي اوس ثوابه ته راځي اوس باچا اسکندري ته راځي په دې نه خلاصېږي دکان دې خالی شوی لکه خیر انشاءالله دغه دکان ته بیا څوک نه راځي دغه تش دکان ته دې چشمې اچولې دي څه ورسره شته نه هر څه خالي دي نمبر د سپرلوډ د بغیر او ایزی لوډ بچا ته کېدو او دلته کجو خان بابا والله و نه را یادېدو 15 کروڑ روپے لګولو لزه کتوی دا زمونږ بابا دی او راغی او کجو خان بابا په نوم باندې پیسې منظور کړې پاغه کې بلا کرپشن وکړ او سکسی ندی کړی اس قسم نه هریان شي سړی او راځي ثوابه ته او ثوابه خلکو نه ووټ غواړي بس تاله سکړی تاله پاویا کاله کې سکړی یو کار خو بخی مونږ د ثوابه مردان روډ ډبل کو وی دا مونږ منظور کړل الکه چې تا منظور کړو ته په تخته لګولې و تا چې منظور کړو په کار چې ته په واپس چې په ثوابه تر دې چې باندې راغله ما وی دی وی سکړی سړی بلډینګ جوړ کینو پاغه معنی د پلان نکنوم دي ځکه چې هغه عزت سیوا کوي کنه لکه د سړی پلاری د سړی نه کوي نو کو یو مزار جوړ کی یا یو یونیورسيټي جوړ کی یو کالج جوړ کی یو روډ جوړ کی نو پاغه معنی یو مشهور هستی نوم کی دي چې دا یونیورسيټي د ندار ولی خان بابا په نوم شو زکه چې یو ډیر غټه هستی و مونږه منو د غفار خان بابا په نوم شو مونږه منو دی ظالمانو سوکړو دی باچا خانی خرڅ کړه د ولی خان بابا نوم په یونیورسيټي کې خو دو او په یونیورسيټي کې د نوکرې په 10 لک روپے باندې او په 3 او په 8 لک روپے باندې خرڅول شروع کړو باچا خانی خلکو ورکړی و خو تاسو خرڅ کړ په 10 لک روپے باندې په 3 لک روپے باندې په 15 لک روپے باندې او دا زنوام دا د عوام وای دا لاري کوسي وای دا ونی بوټي چغي وای چې تاسو باچا خانی خرڅ کړی دا باچا خان کو قبر نه را پاسید او ردی د عمل ولیدو لعنت په پیوري جنادي کمال کړی دی پښتنو سره او باچا خانی ختمه را باچا خانی بیان راځي زکا اوس ایزی لوډی دا اوس اسفندیار خانی دا اوس حیدر خانی دا اوس کنزلی دی اوس رشوت دی اوس ایزی لوډ دی اوس ګڼ کپی دا اوس د ټیکدار نه حصہ دا او دا شی پاتې شوی دا زمون قوم ته نه قبول زمون قوم ردی کاتونه تنگ دی